अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मर्जखेल टीवी चैनल में खुश आमदेद। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. مخیت اللہ فرمائے کہ مومنانو دا اللہ پلار کے خرچ کے دا هغه مال نه چې الله درکړی دی او د یو څو ورځې اختیارمند کړی وړاندې د هغې ورځې نه چې نه به پکې بیه یي نه اخیستل دي نه خرڅول دي نه دوستي ده نه سفارش دی یو خبر هم پکې نشته او الله فرمایي ظالمان کم خلق دی هغه خلق دی چې د الله نه انکار کوي. اوس د قرآن شریف د ټولو نه عظیم آیت چې حدیث مسلمان د فرض مانځه نه پس دا لولي نو وی د هغه او د جنت ترمنځ یو سیز رکاوټ دی هغه څه دی مرګ دی هغه څه دی مرګ چې کوم یو مسلمان د فرض مونځ پسې آیت الکرسی لولي نو د الله رسول فرمایي دی به د مرګ سره جنت ته ځي او د دې سره چې په کوم کور کې دا لوستل کېږي هغه کور به الله تعالی د هر قسم شر نه په امن کې ساتي. د دې وجې چې د ماسخوتنې سړی وده کېږي نو آیت الکرسی ولولي او څلور واړه طرفو ته چوف کړي او اخري درې واړه سورتونه ولولي او هغه په خپل لاسونو باندې چوف کی او هغه بیا هغه لاسونه په ټول بدن باندې راکاږي. ذکر دې آیت په ذریعہ الله تعالی شیطان چې دی دا شیطان خلاف یو بهترین وسله ده یو بهترین علاج دی د شیطان د وسوسو د شیطان د رذالت او د خباثت خلاف. نبی علیہ السلام یو ځل مال غنیمت شپرالاس نبی علیہ السلام یو صحابی ته فرمایل د شپې به د دې مال غنیمت څوکیداری کې سبکه څوکیداری وکړي اوس چې شپه داسې نیمې ته ورغله نو
چې وې کتل سی یو کس لګیا دی او د غلې نه بوجه ډکړي نو دی ورته وی داسې کې او ورته وی زه ډېر غریب یم او بس اوس مې پرېږده چې دا یو سم او بیا به نه راځم بیا به نه راځم سارے دی صحابی نبی علیہ السلام ته ټوله واقعه بیان کړه چې بیګا داسې چلو شو یو سپینګری راغی هغه بوجه ډکوله ما ورته وویل چې دا ته څه کې نه هغه راته ډېر فریادونه کو دی راته وویل چې سبا له به نه راځم د الله رسول ورته وفرمایل نن به بیا راځي نن به بیا راځي نو دا صحابي دی را وایي چې زما دا پوخ یقین و چې د الله رسول دروغ نشي ویلی نو چې بیا نیمه شپه شو څه عکس لګیا دی بیا بوجې ډکوي د غلې نه نو بیا راته وایي چې نه بس بیا به نه راځم بس دې ځله مې پرېږده نو بیا په سبا چې نبي علیه السلام ته خبره وکړه د الله رسول ته وفرمایل سبا له بیا راځي بیګاله به بیا راځي په درېیمه پېره صحابي فرمایي چې ما راټینګ مې کړ چې تا خو سمه خندا جوړه کړې ده چې روزي نه سمن راته وایي چې کور کې دغه نشته او غربت دی او بچي مې دي او داري څه خندا دا راته وایي یې څوک وی هغه ته وایي چې زه شیطان یم وی خوس راله په لاس راله اوس څه چاته پرېږدم ورته وایي بس پرېمږده یو خبره درته کومه یو څیز درته ښیمه چې د هغې په ذریعه به د هر شر نه په حفاظت کې سره زمانه وی هغه وی راته ووایه که نه نو ورته وی آیت الکرسي لوله څه لوله آیت الکرسي وایه نبی علیہ السلام ته دا صحابي سارې دا خبره بیا بیان کړه ورته وی د الله رسول بیګا دا خبره وکړه او بیا راته ووایي چې دا کار کوه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل سړی دروغجن خو خبره رښتونې وه خبره څه وه رښتونې ځکه دا ډېر مبارک آیت دی الله لا اله الا هو نشته دی څوک معبود الا هو سوا دا ونا الله غزاد دی چې دا غنه ما سوا بل معبود نشته ولی الله فرمایي که بل وی لفسدتا نو د دنیا دا نظام بسو درهم برهم یو به وی باران کوم او بل به وی باران نو کوم یو وی د ازمکه لاندې کوم بل به اسمان چې دی لاندې کوم ازمکه بره کوم الحی القیوم ژوند دی او د ټولو قایمونکی دی لا تاخذه سنة ولا نوم ننسی اغلرا پرکالی ولا نوم او نخوبا پرکالی دی ته وی د خوب دا جوټه چې په سړی راشي او خوب خو خوب دی د دې وجې الله دې مونږه بار بار حرمینو ته بوځي هلته کې چې دی نو حرم چې دی هغه نه بندېږي بیت الله چې دی هغه 24 غنټې کولوي او مسجد نبوي چې دی هغه د شپې یو حصه کې چې دی هغې بندېږي نو یو عالم نه چا تپوس وکړو چې د دې وجه څه ده نو هغه ورته وایي لا تاخذه سنة ولا الله هغه ذات دی چې نو ورله خوب شته نو ورله څه پرکاري شته هغه دربار 24 غنټې څه دی کولو له ما فی السماوات هم دا غدی سچ په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او سچ په ځمکه کې دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه څوک دی هغه کس چې سفارش وکړي عنده د هغه په مخ کې الا باذنه
مگر دا په حکم سره مگر دا الله په حکم سره سفارش پکېږي خو د چا په حکم سره دا الله په حکم د الله په اجازه سره یعلم ما بین ایدیهم هغه پوهېږي په هغه څه چې د دوی نه وړاندې دي وما خلفهم او څه چې د دوی نه وروستو دي الله ته هر څه معلوم دی الله ته یو انسان دی چې پرده منځ کې حایله شوه بیا دی د هېڅ نه هم نه دی خبر پرده په منځ کې راله نو بیا دی د بل څیز نه خبره ولا يحيطون بشيء من علمه او احاطه نشي کولی بشيء هیڅ من علمه دا د علمنا الا بما شاء مگر څه چې هغه وغواړي وسع کرسیه السماوات والارض او راګر کړی دی کرسی دا هغه اسمانونه او ځمکه یعنی د الله حکومت په ځمکه او په اسمان الله همیشه او همیشه دی همیشه به وي ولا یعوده حفظهما او نستړی کېږي هغه حفظهما د دې دواړو په حفاظت باندې الله ستړی کېږي نه د دې خبرو په حفاظت باندې د دې څیزونو په حفاظت باندې وهو العلی العظیم او هغه اوچت دی العظیم او ډېر لوی دی الله اوچت دی او څه دی ډېر لوی ذات دی بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الله غزات دی نشته د هیڅ معبود سوا د هغه نه الحي القیوم ژوندی دی او د ټولو قایمونکی دی همیشه ژوندی دی او همیشه څه دی او د ټولو هر څه قایمونکی دی او همیشه دپاره په خپله څه دی قایم دی لا تأخذه سنة ولا نوم ننسي غلرا بركالي ولا نوم أو نخوب له ما في السماوات داغدي سچ پاسمانونو کی دی وما في الأرض او سچی پزمکه کی دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه سوک دی آغا کہ سفارشو کی آغتا مگر دا آغا پا اجازت سرا اللہ فرمائی سوک تی چی زمانہ اجازت نہ بغیر سوکی سفارشو کی یعلم ما بین ایدیہم اغا پوئیگی پاغسا دین اوڑاندی دی وما خلفهم او پاغسا دین رستو دی ولا يحيطون بشيء من علمه او اغی حاتنی شکولی دس سیزا داغ دا علمنا الا بما شاء مگر سچے غواری مگر سچے اللہ غواری اللہ انسان لپوی ورکی وسع کرسیہ السماوات والارض راگیر کڑی دی کرسی داغا اسمانونا اوزمکا دا اللہ حکومت اللہ فرمائی پزمک او پا اسمان باندے پٹول کائنات باندے
ولا يؤوده حفظهما او نستړی کوي هغه لرا حفاظت د دې دواړو وهو العلي العظيم او هغه دې د ټولو نه اوچت ډېر لوی الله د ټولو نه اوچت دی او الله څه دی ډېر لوی دی ډېر لوی شان مالک دی لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم مخکې کې الله تعالی د خپل عظیم صفاتو بیان وکړو چې الله یو دی الله سره شریک نشته الله علیم دی الله عظیم دی نو د دې وجه الله فرمایي پکار دار چې خلق الله اومني د الله په وحدانیت قبلولو کې ځکه الله فرمایي سه جبر او زبردستی چې د دومره صفاتو خاوند دی نو پکار دار چې انسان خپل رب سکی اومني انصارو کې بعضی کسان داسو چې بچی کافران یهودیان یا عیسایان نو دی په زور باندې پاغي باندې اسلام وروړو چې تاسو مسلمانان شئ تاسو څه شئ نو الله تعالی آیات نازل کړه الله فرمایي دا دین چې دی دا د جبر نه دی په دین کې جبر نشته لا اکراه فی الدین نشته دی زبردستی په دین کې زبردستی او جبر نشته ځکه د ایمان تعلق شې دا د زړه سره دی څه سره دی د زړه سره دی ته په ډېر زور کې ابستا په مخ کې کلمه مو وایي ظاهرا خو دړنه خو ته نه خبر کنه دړنه خو د جهاد یو مقدس سره له یو کافر یو مسلمان رو غرزول د سینې د پاسه ورلکې ناستو چې تورې ورپسې روخ کله ناغه کلمه ویله هغه سو ویله کلمه ویله هغه مسلمان په ځل کې دا وی چې دا د یاري نه وی سنه وی د یاري نه بس سټې ته کټ کو او نبی علیہ السلام دراغی جی دا سے کار مو ما یې کافر چې دی هغه مې راو ورته د هغه سینې د پاسه کېناستم او هغه څه وویله کلمه وې سره د هغې نه ما هغه قتل نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایي ولې دې قتلوي وی د الله رسوله ما وی چې د یارې نه کلمه ووې سنه کلمه وې نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل هل شققت قلبه آیا تا دا غز بسیرلیو آیا تا دا غ زړه سیرلیو چې دا دې
د یری نه وي او که د اخلاص نه وي. نو د الله رسول ورته وفرمایي چې د قیامت کې دا کلمه راشي نو بیا به څه کوې؟ نو دا صحابي فرمایي ما وی چې کاش اوسه پورې مې ایمان نه وي راوړی، اوس مې ایمان راوړی وي چې دا کار رانه نه وي شوی، دا کار رانه نه وي شوی. ځکه ایمان چې دی، ایمان راوړل چې دی دا په زور باندې نه دي، په جبر باندې نه دي، خو عمل به بیا په زور کې، عمل به څه کې؟ عمل به بیا په زور کې. کله چې اسلامي حکومت نه بیا به هر یو کار او بیا چې نه کوي بیا په زور کوي، خو د ایمان پر وړلو کې زور او زبردستی نشته. لا اکراه فی الدین، نشته دی زبردستی په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، بیشک اخکار شوی دی هدایت د گمراهینا. فمن یکفر بالطاغوت، نسوک چی انکارو کی د شیطان نو یومن بالله، او ایمان روڑی پا اللہ باندے. پچا باندے؟ پا اللہ باندے. د شیطان نے انکارو کو، د رحمان اقرارو کو. فقد استمسک بالعروة الوثقى، نو بیشکا غنی ولدا کڑے مضبوطا. اللہ فرمائی اگر ډیر مضبوطا کڑے سکڑے دا نیولی، چې یو طرف د سره دی، یو طرف الله سره دی. یو طرف چا سره دی؟ الله سره. لن فصام لها، چې نشته دی ماته دل داغه. الله فرمای د دې کړه ماته دلو نشته، چې الله ته ورنږدې شه الله به ځان نه لري کوي. دا خو انسان دی چې الله ته نه نږدې کیږي. حدیث مبارک راځي، حدیث قدسی دی، الله فرمای چې انسان مالا په قدمونو راځي زه ورله په منډه ورځم. والله سمیع علیم، او الله اوریدون کې دی په هر څه باندې پوهه دی. الله اوریدون کې دی په هر څه باندې څه دی؟ الله ولی الذین، الله دوست دی داغه خلق آمنو چې ایمان وروړي. الله د چا دوست دی؟ چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله، نو د دې نه وی دا ثابتېږي چې هر یو مسلمان ولی الله دی. هر یو مسلمان څه دی؟ دا خپل عمل په درجه په لحاظ سره، د خپل عمل په لحاظ سره هر مسلمان چې د الله دوست دی. د الله څه دی؟ دوست. یخرجهم من الظلمات الى النور، روباسی عقیدت یرونا رناتا. آغا اللہ دی روباسی دا کفر دا تیرونا کم دیتا؟ دا ایمان رناتا. والذین کفروا، او کم خلق چی کافران دی اولیاءهم الطاغوت، داغی دوستان شیطانان دی. داغی دوستان سدی؟ یخرجونهم من النور، آغا غیر او باسی درانانا تیروتا. اغیه دی ایمان نسکی، کفر تے دیکھا کئی. اولئک اصحاب النار، هم دا خلق اسیدن کی دا اور دی. اللہ فرمائی دا اسیدن کی دا دوزخ دی، چه دا چا جون چه دی آغا دا کفر پا تیرو کے تیر شو. پس کے تیر شو؟ د کفر په تیارو کې تیر شو، نو بیا ورپسې تشې تیری دي. هم فیها خالدون، هم غیبا پدې کې همیشه وي. الله فرمایي دا کافران به همیشه د پاره پدې جهنم کې. ځکه چې را مرګ شه دی، جنت هم همیشه او جهنم هم سره همیشه. دا امر کې دا به یحیی علیہ السلام د ګټ په شکل کې د پولیس رات د پاسه حلال کی، او اعلان به شي جنتیان وره د نن پس مرګ نشته، جهنميان وره د نن پس مرګ
نشته جنتیان به خوشحاله شي او جهنمیان به څه شي په ویر او په جړا باندې به څه شي داسې جړا چې هغه نه ختمېدونکې ده الله دې موږ وساتي بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین نشته دې زبردستی په دین کې د دین په قبلولو کې زبردستی نشته قد تبین الرشد من الغی بیشک اخکار شوی دی هدایت د گمراهینا فمن یکفر بالطاغوت نسوک چې انکار وکړي د شیطان دا شیطان خبره ونه مني د شیطان خبره ونه مني دا هر څه چې کوي دا په شیطان کوي کني شیطان داسې ظالم دی چې په خپل الله مني په خپل څه کوي الله مني خو انسان ته وایي نه رب شته نه خالق شته هېڅ هم نشته او په خپل ورځ د آخرت هم مني څه مني ورځ د آخر قیامت هم په خپله مني فانظرني الی یوم یبعثون الله تر قیامته پورې مهلت راکړي نو په خپله دغه هم مني انسان ته وایي قیامت کم ځای دی د قیامت نه څوک راغلي نو الله فرمایي چا چې د شیطان خبره ونه منله ویؤمن بالله او ایمان وروړي په الله باندې فقد استمسك بالعروة الوثقى نو بېشک هغه نیولې ده کړۍ مضبوطه سینې ولې دي کړۍ مضبوطه بل ځای کې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله یعنې د الله رسۍ ونیسئ لا انفصام لها چې نشته دی ماتېدل د هغې الله فرمایي دا کړۍ داسې مضبوطه ده چې دا ماتېږي نه چې تر څو پورې انسان نه ماتوي تر څو پورې چې الله سره دی خفګان نه دغه کړی الله نه مخ واړی نو الله در نه مخ واړی والله سمیع علیم او الله اوریدونکی دی په هر څه باندې پوهه دی الله ولی الذین الله دوست د هغې خلکو آمنو چې ایمان راوړي چې چا دا کلمه ویله چې لا اله الا الله زما یو معبود دی یو می خالق دی یو می مالک دی یخرجهم من الظلمات الى النور روباسی اغی دتیرونا رناتا والذین کفروا او کم خلق کافران دی اولیاءهم الطاغوت داغی دوستانا شیطانان دی هغه څه دي شیطانان دي بیا شیطانان په دوه قسمه دي یو انسي دي او یو څه دي جن دي یخرجونهم من النور الى الظلمات غیر باسی درانانا تیرو طرف تا الله فرمای مونږ ورته رڼا خيو او شیطان ورته څه خي تیار خي نو هغه تیارې په لار باندې روان کی چې هغه کې بیا تش دي کې دي تش تکلیفونه دي اولئک اصحاب النار هم دا خلق اوسیدون کې د دوزخ دي الله فرمایي دا د اور اوسیدون کې دي د اوسیدون کې دي او د دنیا اور نه دی صرف الله تعالی نوم د اور غشته دی نور د دنیا د اور نه او یا چند زیات ګرم دی او یا چند څه دی زیات ګرم لکه دی چې په 70 کې ضرب ورکي نو انسان د تیلی اور ته راټینګې نه دی 70 ټینګې نه دی
د تیلی ورته بسر کی تر ټینګې نه دی خدا د ګناه په وجه باندې ټول بدن چې دی هغه جهنم ته حواله کی الله دې دا غي اعمال نو ساتي چې الله په خپه کیږي هم فيها خالدون هم غیبا پدې کې همیشه وي الله فرمایي دی به همیشه د پاره پر لعنت کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم استرنا بسترك الجميل الا جنتی اعمال منصیب و برسه جهنمی اعمال نمساته انسانی تقصیرات کو معاف کے سمرا حلیمان رونا اخیان میان مسر پر دس کی شریک بھی اللہ مونږ ټول ته رحمت په نظر باندې وګوري بیماران یا الله د نیکو اعمال لپاره شفا ورکړي مونږ هم د روحاني جسماني امراضونو بچو ساتي څومره اهل ایمان چې وفات شوي الله تعالی ټولو بخښي د ټولو درجات عالیه نصیب وګرځي زموږ د ژوند خاتمه الله تعالی په ایمان باندې نصیب کړي شاه جان جی سے تم دو کہ اللہ تعالی وبخښي جان تم دو کہ الله وبخښي الله ولا په خپل قرب او جوار کې سي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أرحم الراحمين